السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو دا نننی بیان د مولانا بجلیګر صاحب په اواز کې د موسی علیه السلام د کوه طور ته د تلو نه بعد چې کومه واقع شوې ده او د امام بخاري صاحب سره چې کوم مشکلات راغلي په زندګۍ کې د هغې حوالې سره دي. راځئ چې وایرو او د خپل ټیم قیمتي کړو. زمون زندگی ټوله گمراهی او زلالت او بیدینی ده. زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده. موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشتا، د قوم غم چا سره نشتا، د دین او د مذهب غم چا سره نشتا. نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو نو د دې قوم غم خدای سره هم نشتا. ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تا نه بے پروا. ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر ستا خیال نه ساتي. قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي. دوی به یا الله دا مونږ رانده ولې را پاسېدو؟ خدای مونږ خو بیناو په دنیا کې دا څه چلو شو؟ الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. روند ولې ما را پاسولې؟ ځکه چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو تاهیر کو. نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر. سترګې بغواړي چانا، بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر. قوت صرف یو د خدای دی، د بل چا نشته. هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشته. دا اسمانونه دي، دا څومره عظیم مخلوق دی، څومره عظیم. الله یا ورځ به پسترګو درته وخیم، پسترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونه دي زیرونی سم څه وخت کې. نو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بنی آدم په دې اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی داس. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوی وړی په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي. اوس تاسو غر څه چې دا یو دیوال خوځولی شي؟ دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړی مالوچ چې ډنډت والا په ډنډت باندې وهي او داسې الوزي. وی دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي. یوم یجعل الولدان شیبا. او دا به دومره سخت ورځ وي، دومره چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي. الکان به سپینګیری شي پکې. السماء منفطر به.
الله وی پسترګو به درته وخم چې د اسمانونو به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي؟ یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. مور به د لور نه لري لري منډې وي او لور به د مور نه لري منډې وي. زوی به د پلار نه لري منډې وي او پلار به د زوی نه لري منډې وي. رور به د رور نه منډې وي. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکی به زه بیا را جمع نه کړم؟ ستا دا ډوکی به بیا را جمع نه کړم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. په خپل ذات مې دې قسمی چې دا ګوتې دي ګوتې چې دې کې دا کرخ عمران لاندې باندې. یقول الانسان یومئذ اين المفر. انسان به په دغه ورځ وایي چې اين المفر. خدای چرتم د تختیدو ځای شته کنه؟ یا الله کم خوا وتختم، کم خوا لاړ شم؟ आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. کلا تختې دې چرته شي؟ سپایانو در تات کړه چوری کزان تا افلاطون د زمانه وې تختې دې شي. نو چې د قیامت سپایانو در ته زولنې په غاړه کې چولی وي او د مړای نه تړلې خدای ته پیش کړي، نو ته به وې کلا لا وزر تختې دې چرته شي. الى ربك يومئذ المستقر. نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده، هغه ته به پیش کیږي، تختې دې نشي. عزیزانو الله دې امان راکړي. ډېر لوی بوج وي د یو ورځې. اوس که زه تاسو کینوم او درنه تپوس کوم چې بیګا ما خام نه تر اوسه تاسو مره کارونه کړی دي، نو په حساب را کولو به ستړی شي او به تخترانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راوغوښتی شي او در ته به مخکې کیدي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا خپل کتاب دی ولولا، دا ولولا تا چې په دنیا کې څه کړي دي، بیا به رستو خبرې کوو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلیو چې تبا راځي او سلويخ ورځې به چلاو باسي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز تا. رستو قوم کې یو سړی و، هغه یو څخه جوړ کو او هغه څخه س आवाज کول. نو قوم ته وی چې راشي دا وګورئ. موسی علیہ السلام لاړو چې زه خدای سره راز او نیاز کوم. کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله. زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع
چې دا خدای دی. موسی علیہ السلام کوهی تور ته تللی دی خدای پسې او خدای دلته راغلی. نو دنیا دا غسخي عبادت شروع سلوه ورځې تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده لګي چې دا خدای دی. موسی هلته ورپسې تللی دی او خدای دلته راغلی. چې موسی علیہ السلام څه وخت کې راغی او ویلی دنو خلق ورته چې ثابت ته خو کوهی تور ته تللی وي خدای پسې او خدای دلته راغلی دی. کم دی وی داس خیر خدای دی. موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپېړه ووالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېښیو نو تا نه ولې تباه شو او د سخي عبادت یې ولې شروع نو الله ورته وفرمایل چې او موسی ته چې تلې نو تا دا قوم رور ته سپارلی نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زما د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما ته سپارلای نو دا بنه تبا کې زما ديدانو دینه اندازه ولګوي چې پیغمبرانو نه معمولی غوندې سهو شوی دا اندازه ولګوي شوی ور سره څه دي زمون خو ډیر تبا ده مون خو غرق والله العظیم دا قرآن به د قیامت په ورځ تاسو وګورئ چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچولی یو خدای ته به راکاږ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچولی او خدای ته به مې راکاږ چې الله دا هغه سړی دی چې زه حدیث هم زه لستی وم او په شرمونو یې شرمولی وم زه قرآن هم زه لستی وم او بیا به د دنیا دادور د پاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث به ما د پاره لکه آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاری غوندې شي کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحبه زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې ماشو کې پسې ډېر مهنت کړی دی ډېر منډې مې والې دي 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریا ادا کوم نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاہ به ضلع خارج کو ضلع خارج به بل بادشاہی ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وی چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د به ورته بیا داسې وي هغه به هم ضلع خارج کو بل بادشاہی ته بلاړو هغه به ورته وی د به ورته بیا داسې وي هغه به هم ضلع خارج کو ټول ملکونو کې وګرځېدو یو بادشاہی زین ورکول چې زین ورکول نو خدای ته وی چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې کا پاس را باندې ځمکه تنګه شوه ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي بادشاہان را تخپل کور ته راوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاری وفات شو چې وفات شو
شپږ میاشتې د قبر د خاورونه د مشکو د عنبرو لوخړې براول خلکو به خاورې وتښتولې بیا د په نور واچولې بیا به تی خوشبوړې لوخړې راوت دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري چې دا تربت باقی پاتې شي قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوزي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لن نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ ستاد دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه دیره کې خخ دی اورنګزیب ورته وایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته راتللو اشعار ویل او کنه ورته الغوږ کېده چې ډومبی شعر درته وویل ورته اورنګزیب نن پترخ کې مې جلال په لاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی نل پترخ کې مې جلال پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کې د مېو جام پلاس کې اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما نو تب مال راضی که زب تعالی درځم بیا ورته څه وایي و اورنګزیب کارایش د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کارایش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا بدای ویلو تلارو اغه تر مرګه پورې بیا د ازرخانه د مهرونه نه کور تراغه کور کې بناستو ضرور په شک شو چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په خزه مین دي خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجنو خزه دلته ګل مل ټمبلی دی او لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي دی ناشته خپل مراقبه کې او داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وی ورته داسې ګوري ورته وینل دلوي شراب سکلی دی پوېګما نن دلوي شراب سکلی دی پوېګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پوېګما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې را بللی دی پوېګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوېګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوېګم سہاجت دې چې د خط په مولال ولما سہاجت دې چې د خط په مولال ولم دا دې زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سونه سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکه تیرا په رحمان کاندي رقیبان زکه تیرا په رحمان کاندي چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم سادرې پوګوا چلو روان شو ډېوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته زی دی ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لارو او د ازرخانه په مېرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه ده
په کنده کې پروت دی. یو سړی ول راغی دا سی خوځول څه کې دلته دا سی ورته وکړه درویشي خو لوی بادشاہي ده دا سی ورته وکړه وسره وسه کې دلته و خبر نیم چې را وستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې پلاس کی کړ خبر نیم چې را وستم لکه ما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پهوګه کېږي اس جوور لوړ نوي ور معلومه دا څړیو نازیزانو عرض میں دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو خو په دې پوی نشو چې زلیخا نرو که خزاوه زلیخا ولې لوړه خزه شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی مور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه ده پلاس واک می د بل ده زړې وړې د لما تشمی ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منم چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات و نباد زلیخا د یوسف علی السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علی السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رستو لمنه تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخې خیر ده که زما لمن وشلید دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډه والے او ما رستو نه تل لمن نه نیولې لمن دشلید او یو خبر واره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداری نه کوم ستا یوسف زبوس داغه ذات تابعداری کوم چې چاته مال را کړی نو خو لیوانه یوما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زماغېږي تراوست سو پر چې ستا د رای تعلقو تا خو زما خبره نه منله سو پر چې هغه ته نزان اوس پاره هغه ته زماغېږي تراوستي نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کو ماریا قبطیه یو وینځوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوا په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار بنه راوته دننه بیس د خاور لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوته نو هغه کې به کول حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخي کې کړی سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شاید هغه بارتوي کا جلال الدین سیوطی کلی دی چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کلی حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای باندې پته نه لګي اوس کېل ویلوخي کې پرتی وی ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کلی
ورته ویسا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د او پښتا پورې عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو په کوم لار بچ تیر شو په کوم لار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تلا په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ ار مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې شي چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې دسی بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري آی هاي زه خو الله کدا پیژن خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وړومبنه گزار چې دلدر کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وي دې ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دې به وي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپته کاله چې مړه شو ملائکی ورتراله تپوس دې کوي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نونی وی ما نه در رب تپوس کوي ما شپته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه ست تپوس کوي خزاوه د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوسو کې بغرزیدا خپیاب لخپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے
حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخشی د خور سوری لاندے واللہ العظیم تر قیامت پورے ببیا د خور سوری لاندې او د اسمان سوری لاندې ویخشی تر قیامت به د خور سوری لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغیواله وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړلو نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام وګرځولو په سجده پرې وته خدای ته وی چې الله ته په ما مینه خدای زستا ډیره خوخه ما خدای ته په ما مینه بادشاہ دا ګونګړاهټ واوریدو د دې کمرې سره چې غوږی کې خو نو دا وای بادشاہ دروازه وټکولا چې ورننه وته ورتل بی ادب دا څه وای د سموای چې خدای ته په ما مینه د سوای چې خدای ز پتا مینه هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورتل ز بی ادب باروزا باشا دا وخت زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی دی وخت کې زستا وینځه نیم زستا د ورځې وینځه بادشاہ ته وی که زما خدای په ما مین نه وي تم بادشاہ داغه بندای بادشاہي او ملک او سلطنت درکړې دي ټول شپه د پروتي زما ټول اورستا په خدمت کې زړه اوچوي او د شپې په یخو بو د سکم او دیر سپاره په 2 رکعاتونو کې وې کا په ما مین نه ونه د شپې به مال دا توفیق را کولې چې ځان ته ودرولې خو زبه مو د پرته وې خو په ما مین نه چې ما د شپې خوب ته نه پری دی او ځان ته وی خو ودرولې